बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नन د زنګون د درد په باره کې یو څو خبرې او د هغې په باره کې کم احتیاط چې دی نو هغه به تاسو ته ووایم او څه د هغې وجوهات چې څه دي. نو زیاتر د زنګون دردونه چې دي نو په دې کې نن صرف او چونکې دا یو ډېر غټ ټاپک دی نو د دې یو څو داسې کم اهم وجوهات چې دي نو هغې باره کې د تاسو ته خبرې کوم، خو هغه داسې ویل ګران دي نو هغې لپاره زه کوشش کوم چې تاسو په دې ماډل باندې پوه کړم. دا زموږ د زنګون یو ماډل دی. دې کې دخوا دا برنۍ هډوکې دی، داسې دا لاندینۍ هډوکې دی. د دې رپاسه چې کوم موږ ته د زنګون سترګه وایو دا دې ځای کې دا یو هډوکی دی او د دې په منځ کې چې دی نو دا یو کرچی یا کارټیلیج، څوک چې ورته دې ته موږ کارټیلیج وایو، عام خلک ورته کرچی وایي. دا د دې دوو په منځ کې چې کله دا حرکت کوي نو دا د دې په منځ کې چې دی نو دا فریکشن دا کمی. نو زمونږ زیات خلک چې کوم د کونډې د درد کمپلینټ کوي، د لویو خلکو خبره کوم، نو هغه دی چې اکثر زه په پوڼو باندې خیجم نو په کونډۍ کې درد کیږي، یا په مونځ کې چې اتحیات ته ناست یم نو په هغې کې درد کیږي، یا که ناست نه پاسم نو په هغې کې په دې کونډۍ درد کیږي. نو که تاسو دې ماډل ته وګورئ نو که دا مونږ ګوره داسې کړو چې اوس مونږ کینو نو دا داسې شي، چې کله داسې شي نو دا په دې کارټیلیج باندې زیات پریشر جوړ کی. کله چې بیا پاسو نو چې واپس دغه کیږو نو بیا په دې کارټیلیج باندې بیا زیات پریشر راشي. نو چونکې عمر سره دا کارټیلیج لږ سولیدلی او په دې کې چې کوم هغه خپل فلویډ دی هغه کم مونږ چې ورته لاړه وایو هغه هم عمر سره کمه شوي، نو د دغې د وجې په دې باندې چونکې کیناستو پاسېدو او ټیټېدو یا داسې مونځ کې اتحیاتو کې راماتولو سره په دې باندې دا پریشر راځي، نو د هغه پریشر د وجې په دې کې دا درد هغې ته محسوسیږي. دویم دغه چې کوم د زنګون دا سترګه ده کوم ته چې مونږ پیټیلا وایو نو دا د یو هډوکي سره دا فیمر هډوکي چې دی کوم دا برنۍ د پتون ده دا دې سره اټیچ وي. کله چې دا دې سره اټیچ وي نو دا هم چې تاسو ګورئ چې دا داسې کوو مونږ چې کینو پاسو نو دا دې سره ټچ کیږي. چې ټچ کیږي نو څه خلکو ته د دې د وجې هم پین کیږي، چونکې د دې د سرونه چې دا لږ کمزوري شوي ریجیدلي لږ، نو دا چې دې سره ټچ کیږي کیناستو پاسېدو کې نو دې سره هم ورته درد کیږي. نو یو دویمه وجه چې دا دې ته موږ پیټیلو فیمورل پین وایو نو دا هم یو وجه ده دی. نو دې کې زه ډېر زیات په ډیټیل کې نه ځم، خو چونکې د دې موږ ته پته څنګه لګي چې دا پین د دې د وجې یا د دې د هغې لپاره موږ ایکس رې کوو. چې ایکس رې وکړو نو د هغې نه موږ ته ښه اندازه لګي چې دا کرچې چې دی دا څونه سولیدلی دی یا په دې کې دا فلویډ څونه کم دی یا د دې دواړو هډوکو د منځ دا ګیپ چې دی چې دا څنګه دی نو دا موږ ګورو. د دې بیا یو په بل پوزیشن کې ایکس رې ده نو هغه پکاري. نو د دغې نه چې کله اندازه ولګي نو اوس به موږ راشو ټریټمنټ ته. اکثر خلک موږ ته وایي چې تاسو په خپل ویډیو کې په ټریټمنټ باندې ډېر زیات وینا نه کوئ، نو چونکې دا خو ټریټمنټ د هر کس یو شان ټریټمنټ نه دی، نو داسې خو بیا به دا ویډیو ډېر اوږده شي یا چې هر کس لپاره موږ ځان له ټریټمنټ دغه کړو، ځکه چې دې کې څلور پنځه آپشنز دي او هغه ایکس رې ته سړی وګوري، د پیشنټ کنډیشن ته وګوري، عمر ته وګوري، نور سیزونه ورسره وي، د هغه شوګر وي، بلډ پریشر وي، نو هغه سیزونو ته کتلي نو په هغې باندې ډیسایډ کولی چې لکه ده لپاره به کم یو علاج چې دی نو هغه زیات ښه. نو په دې کې علاج کې خو دوایانې مي هغه استعمالیږي، داسې که فرض که دوایانې کار نه کوي پای کې مختلف قسمه انجکشنې دي هغه په دې کې مونږ لګو. انجکشن نه بعضې ټایم کې خلک یریږي چې یاره انجکشن لګول شي دي نو دا هسې نه زنګون ورسره خراب شي، د هغې څه نقصان نه، خو زیات ضروري خبره دا ده چې دا انجکشن لګوي څوک چې څوک یې لګوي چې آیا هغې له ښه صحیح طریقه باندې لګولی شي، چل ول ورځي چې کوم د پوینټس دي چې په هغه ځای کې لګولی شي. بیا انجکشن چې دی نو په هغې کې مختلف قسمه انجکشنې دي چې په کم کس لپاره په کم ټایم باندې کم انجکشن ښه ده نو هغه ډیسایډ کولی. نو دغه خو د ټریټمنټ خبره شوې، خو دې سره چې کم احتیاطي خبرې دي نو هغه یو څو دغه دا دي چې داسې بیمار چې هغه ته د درد یا ده
نو هغې لپاره هغه احتیاط دا پکار دی چې یو خو مونځ دی په کورسۍ کې کوي ځکه چې په دې باندې زیات دا بینډ کیږي نه دویم دغه دا چې دا انګلیش کموډ استعمالول چې دي نو دا ورته په واشروم کې پکار دي چې انګلیش کموډ استعمالوي بل په پوڼو باندې خطل چې دي نو د دې هم احتیاط پکار دی خو بل بعضې ټایم کې مجبوري چې نو بیا داسې چې په مزه مزه خیږي او کم د پوڼو سایډ ته چې کم ریلینګ وي چې هغه نیسي او په دې ګونډۍ باندې ډېر پریشر نه راځي او ډېر بینډ کیږي نه دریم یو ضروری خبره دا ده چې په دې کې اکثر خلک یو د ځمکې په ځمکه باندې چې څوک سملي نو دا پکې نه دي پکار ځکه چې دې کې زیات چې سملاستو کې خو څه ایشو نشته دی څه مسله نشته دی سره خو چې کله دی د ملاستې نه راپاسي او بیا دې ودرېږي نو په دغه ټایم کې په دې جوړ باندې ډېر زیات پریشر راځي نو دغه وله ښه نه ده نو ښه ده لکه دې بیډ استعمالوي او بیډ هم داسې چې لکه دا بیډ چې دي نو زیاتتر دا ډېر چیت بیډ نه چې لږ اوچت بیډ وي نو هغه زیات ښي ځکه چې هغې کې نه راپاسېدو کې اسانه وي او د دې نه علاوه یو د صوفې دا ناسته چې ده نو دا هم داسې کسانو له ډېره ښه نه ده دې له د چیر ناسته پکار وي چې لږ اوچت چیر وي چې بس ایله دا خپې لګي دغه ډېر ضروري ځکه چې دا صوفې زمونږ چیتي په دې کې چې خلک کیني نو ښه لاندې پکې کیني چې کله دې پاسي نو بیا په دې کونډۍ باندې ډېر زیات زور پې راځي نو دغه هم لږ یو اوایډ کول پکار دي چې که په صوفه هم داسې زیات نه کیني یا که داسې اوچته صوفه وي نو بیا خیر دی که اوچته وي خو زیاتتر چې نن سبا موږ کمې ګورو نه صوفې ډېرې لاندې دي نو دا یو څو خبرې وې د کونډۍ د درد کم داسې بیماري چې دې ته موږ اسټیوارترایټس وایو د هغې احتیاطي تدابیر او د هغې د ټریټمنټ په باره کې ډېره